ویلو پاغي کندو کې چې 50 مجاهدین د عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه په قیادت کې کینول هغه ته ویلو چې لا تبرحوا مکانکم د دې خپل ځای نه بنه خوځيږي فلم نزل غالبین ما صبتم علی مکانکم تر څو چې تاسو په دې خپل کندو کې ټینګ ناست یې نو موږ به کامیاب یو او که تاسو کندو پرې خو بیا موږ شکست خورو ولقد صدقكم الله وعده رشتینی کړه الله پاک تاسو سره وعده دا وعده مفعول ثانی ده کوم مفعول اول ده استحسونهم فاغي وقت تحسونهم یعنی استقتلونهم فاغي وقت چې تاسو دوی وجل دا استحسونهم د صدقه پورې تعلق لري عربان وی جراد محسوس اغه ملخان ته وی چې یخنی وجلی وي نو تحسونهم یعنی تقتلونهم چې تاسو وجل بإذنه یعنی بحکم الله دا الله په حکم اول کې مجاهدین کامیابو حتی اذا فشلتم در دې چې تاسو بیزړه شوي وتنازعتم فی الامر او مختلف شوي په کار د جنگ کې تنازعتم اختلاف مکرو په کار د جنگ کې حتی اذا فشلتم جواب د اذا حتی اذا فشلتم وتنازعتم نو حتی اذا فشلتم دا شرط ده وتنازعتم دا ورته جواب ده نو وو پکې زائد کا نو تقدیر بيدای تر دې چې تاسو بیزړه شوي نو فتنازعتم فی الامر نو مختلف شوي په کار د جنگ کې نو وو پکې زائد کا دا جواب د پاره د اذا کا او یا جواب د اذا ورسته صرفکم کا ثم صرفکم نو خو بیا به ثم زائد وای ثم صرفکم دا جواب د اذا ده بیا به ثم زائد وای کو تنازعتم جواب ګرځوي وو بزاید وای د دې ټولو راجح دار چې دلته جواب حذف ده حتی اذا فشلتم چې کله تاسو بیزړه شوي نو انقسمتم الى قسمين تاسو دو قسمینو ته تقسیم شوي دا جواب ورته مقدر کا زمحشری ورته دلته بل جواب مقدر کړي په کشاف کې حتی اذا فشلتم منعکم نصره چې کله تاسو بیزړه شوي وتنازعتم في الامر وعصيتم دا ټول شرط منعكم نصره الله در نخفل امداد منع کړو او ابن عطیه پکې اسانه جزاء مقدره کوي حتى اذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم انهزمتم نو تاسو به شکست وکړو وتنازعتم في الامر او اختلاف وکړه تاسو په امر کې نو اختلاف هم داسې وکړو چې عبد الله ابن جبیر درته فرمایي چې په دې کندو کې پاتې کیږو او تاسو ورته ویل چې نه پاتې کیږو غنیمتونه راټولو وعصيتم او نافرمانی وکړه تاسو د امر د عبد الله ابن جبیر نه من بعد ما اراكم ما تحبون ورسته دا غینه چې الله درو خدل تاسو ته ما تحبون هغه چې تاسو خوخول من انهزام المشرکین امام مجاهد دا معنا کوي چې هغه شکست مشرکانو ده دا درته الله پسترګو د احد په جنگ کې درو خدلو منکم من یرید الدنیا بعضی پتاسو کې داسې خلق دي یرید الدنیا چې اراده د دنیا لري نو د غنیمتونو په نیت باندې د کندو نه راکوشو ومنکم من یرید الاخره لك عبد الله ابن جبیر چې هغه د کندو نه راکوز نشو بعضی پتاسو کې داسې دي چې اراده د اخرت لري په کندو کې ټینګ پاتې شو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د دې آیات د نازلېدلو نه مخکې موږ دا ګمانم نه کولو چې په موږ کې بم څوک طالبان د دنیاوي کبنۍ او چې دا آیات نازل شو موږ پوه شو چې په موږ کې داسې خلق شته چې هغوی اراده د دنیا لري ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم صرفكم بیا وروسته له غلبې صرفكم راوګرځولې تاسې له دوی صرفا راوګرځول الله پاکم تاسو عنهم د دې کافرانو نه یعنی تاسو د کافرانو نه راوګرځولې او دوی در باندې غالب کړه په معنی پوه شئ مجاهدین د کافرانو پسې او کافرانی وژل کله چې دوی د مخکینی کارونه وکړه بیزړه شو تنازع وکړه او د عبد الله ابن جبیر نه فرمانی وکړه نو صرفه راوی ګرځول الله پاک راوګرځول کوم تاسو راوګرځولې عنهم د دوینا یعنی د دوینه راوګرځولې دوی در باندې غالب کړه یعنی کفکم عنهم تاسو د دوینه بند کړئ وتحولت الحال من الغلبه الى عكسها ثم صرفكم عنهم بیا ورستل غلبی راوګرځولې الله پاک تاسو
له دوی نه راوګرځولی او دوی در باندې غالب کړه دا د دې دپاره لیبتلیکم یعنی لیعاملکم معاملة المبتلی لیعاملکم معاملة الابتلاء د دې دپاره چې الله پاک تاسو سره معامله د ابتلا وکړي ولقد عفا عنکم او په تحقیق سره الله تاسو ته عفو وکړه نو روافضو د خوارجو د اعتراض ځای پاتې نه شو چې د احد په جنگ کې مسلمانان تښتېدلي او کنډه یې پرېښی و ځکه پاتې نه شو چې الله ورته عفو کړې ده نو روافض او خوارج دې اعتراض نه کوي والله ذو فضل علی المؤمنین الله پاک چې دی د لوی فضل والا دی په مؤمنانو استصعدون دا د صرفکم پورې تعلق لري الله پاک راوګرځولی تاسو د دوی نه په کوم وخت کې استصعدون په هغه وخت کې چې تاسو ختلی یو غره ته ولا تلونم على احد او چاته مخ نه را اړولو تاسو ولا تلونم او مخ نه را اړولو تاسو على احد هیڅ چاته والرسول يدعوكم في اخراكم او رسول الله صلى الله عليه وسلم را بلل استاسو في اخراكم دورسته طرف تاسو نه تاسو ته اوازونه کول چې کله پیغمبر علیه السلام په هوش باندې شو نو تاسو ته आवाज کولو چې الی عباد الله فاصابکم نو سزا درکړه الله پاک یعنی جزاکم الله درته جزا درکړه بعض علما دلته معنا در رسیدلو کوي نو ورسیدو تاسو ته لیکن دا معنا خو نه کوي فاصابکم یعنی جزاکم سزا درکړه الله پاک تاسو ته غمن یو غم بغم په سبب د بل غم نو الله درته جزا درکړه یو غم په جزا کې درکړو په سبب د بل غم اول غم چې دی القتل والجرح تاسو الله قتل کړي او زخمیان کړي په سبب د دویم غم چې هغه بقتل النبي صلی الله علیه وسلم تاسو ته आवाज راغله چې پیغمبر علیه السلام شهید شو نو د اول غم نه القتل والجرح وغلبة المشرکین مراد دی او د دویم غم نه غم بقتل النبي صلی الله علیه وسلم مراد دی چې تاسو کې आवाज خبره شوه چې پیغمبر علیه السلام شهید شو راجح دا دی چې د غمن بغم نه مجرد تکثیر مراد دی حاصل د معنی دا دی چې جزاکم بهموم کثیرة الله تاسو ته سزا درکړه په ډیرو غمونو نو د غمن بغم نه مجرد کثرت مراد دی غمن بغم کې په دې با کې دوه احتمال دي یا خو بعد مصاحبت لپاره د ظرف مستقر دی نو تقدیر د عبارت دا دی جزاکم غمن متصلا بغم نو که بعد مصاحبت کوي او که بعد سببیت کوي نو جزاکم غمن الله درته جزا د یو غم درکړه سزا درته درکړه یو غم بغم په سبب د بل غم بسبب غم ازقتموه رسول الله صلی الله علیه وسلم بعصيانكم له په سبب د هغه غم چې تاسو پیغمبر علیه السلام ته ورسولیو چې د پیغمبر علیه السلام خبره مونږ منله کندوم پرې خودو لکي لا تحزنوا على ما فاتكم د دې خم معنا دا ډیر غمونه در باندې الله را وستو او تاسو صبر وکړو نو ټریننګ شوي نو چې ټریننګ شوي لکي لا تحزنوا د پاره د دې چې خفه نشئ على ما فاتكم فاغه شي چې پاتې شو له تاسو نه ولا ما اصابکم او نه په هغه تکلیفونو چې تاسو ته ورسېدل یعنی د صبر سره تاسو دومره عادي شوي چې په آینده کې به تاسو غمونه نه کوئ لکي لا د پاره د دې چې تاسو غمونه ونه کوي علا ما فاتکم په هغه شي چې تاسو نه پاتې شو ولا او د دې لپاره چې تاسو غمونه ونه کوي خفه نشئ په هغه تکلیفونو چې تاسو ته در ورسېدل یعنی د صبر سره عادي شوي آینده به غم نه کوئ او بعض علما وایي چې دا لا زائد دی لکي تحزنوا على ما فاتکم د دې لپاره چې تاسو غمجن شئ دا غمونه د دې لپاره درته ورسېدل چې تاسو غمجن شئ په هغه څه چې تاسو ته ورسېدل او تاسو غمجن شئ په هغه څه على ما فاتکم چې تاسو نه پاتې شو ولا ما اصابکم دلته لا زائد دی د دې لپاره چې تاسو غمجن شئ په هغه تکلیفونو چې تاسو ته ورسېدل والله خبير بما تعملون الله خبردار دی په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه بیا الله پاک نازل کړو په تاسو باندې من بعد الغم ورسته د غمنا امنه په معنا د امن الله د غم نو ورسته په تاسو امن نازل کړو یو معنی د امن دویم معنی د آرام نعاسا دا بدل اشتمال دی د امنتن یا ورته عطف بیان دی
او یا د امانتن د انزله د پر مفعول به ده انزل امانتن نه انزل نعاسا ګور نعاسن کې درې ترکیبونه درته وکړو بدل اشتمال ده د امانتن نه عطف بیان ده د امانتن د پر نعاسا مفعول به د پر د انزله ده انزل نعاسا الله پاک نازل کړه پرکالی حال دا چې دا پرکالی امانتن ستاسو د پر امن او آرام نو بیا به امانتن حال ګرځوي که نعاسن مفعول به کوي یخشا دا صفت د پر د نعاسن ده دا سی پرکالی وا یخشا چې پټولې طائفه منکم یو طائفه ستاسو نه یو طائفه پټوله نو په یو طائفه باندې خوب راغلو وطائفه دی بل طائفه باندې خوب راغلو وطائفه او بل طائفه چې دا منافقان و قد اهمتهم انفسهم په تحقیق سره اهمتهم په غم کې اچولیو اغوی لرا انفسهم نفسونو د دوی نو اغوی ته خوب ورنغلو نو یوی ډلې ته خوب ورغلو بلې ډلې ته خوب ورنغلو نو د احد په جنگ کې الله پاک په مؤمنانو باندې خوب راوستو نو مؤمنان وده شو او منافقان د خپل ځان په غم کې وو اغوی وده نه شو طائفتون د دې دویم طائفتون د مبتدا د دینه منافقان مراد دي قد اهمتهم په غم کې اچولی دوی لره انفسهم ځانونو خپلو نو دوی ته خوب ورنغلو په دې کې الله پاک د دوی منافقت ته اشاره کوي اهمتهم انفسهم غم کې اچولی دوی لره ځانونو د دوی یعنی مطلب د پیغمبر په غم کې نه و د خپل ځانونو په غم کې و نو دوی ته خوب ورنغلو یظنون طائفه یظنون دا یظنون خبر د پاره د طائفه ده یظنون دوی ګمان کول په الله پاک باندې او یا دا قد اهمتهم انفسهم دا ورته خبر ده او یظنون دا به په موضع د حال کې ده د ضمیر د اهمتهم نه غم کې اچولی دوی لره ځانونو خپلو حال دا چې یظنون بالله غیر الحق ګمانونه کول په الله پاک باندې نه حق یظنون بالله غیر الحق ګمانونه کول په الله پاک باندې نه حق ظن الجاهلیت دا بدل ده د ما قبلنا ظن الجاهلیت دلته په منځ کې حذف د مضافه ظن اهل الجاهلیت ګمان د اهل د جاهلیت د اهل د جاهلیت په شان ګمانونه کول هغه ګمانونه دا یقولون یعنی یقول بعضهم لبعض على سبيل الانكار یو بل ته په طریقې د انکار باندې ویل دا یقولون جمله چې دا حال واقع شوه ده یا خبر بعد الخبر ده یا صفت بعد صفت ده یا جمله مستأنفه ده یا بدل ده د یظنون نه بدل الكل من الكل یا بدل الاشتمال ده په اعتبار د مفهوم په اعتبار د مصداق بدل الكل ده او په اعتبار د مفهوم بدل الاشتمال ده یقولون دوی بویل هل لنا من الامر شيء هل لنا ایا زمونږم څه اختیار چلیږي مطلب دا چې د جنگ نه مخکې زمونږ رايه چا و نه اورېده نو که زمونږ رايه چا و اورېدلې وې نو د احد میدان ته به نه راوته یقولون دوی ویلي هل لنا من الامر من شيء ایا شته دی زمونږ دپاره د اختیار نه څه ایا زمونږ هم څه اختیار چلیږي نو که زمونږ اختیار چلیدی د احد جنگ ته به مونږ نه راتلی قل الله فرمایي ته دوی ته ووایه ان الامر كله لله اختیار چې دی ټول د الله دپاره دی یعنی اختیار ټول د الله دی که ستاسو پرایه عمل شوی ویم نو کوم مصیبت چې راتلونکی و هغه به راغلی وی یخفون فی انفسهم دوی پټوي په خپلو نفسونو کې عند قولک ان الامر كله لله کله چې ته ورته ووایي چې اختیار ټول د الله دی نو دوی په زړه کې یوه خبره پټوي ما هغه خبره دوی پټوي لا یبدون لکم چې تا ته نه ښکاره کوي هغه کومه خبره ده یقولون دوی وایي لو کان لنا من الامر شیء کچرته وې زموږ دپاره د اختیار نه څه شی که زموږ اختیار وې ما قتلنا هاهنا نو موږ به دلته نه وې وژلی شوی ځکه موږ به د احد جنګ ته نه راتلی نو نه به وژلی کېدی قل لو کنتم فی بیوتکم الله فرمایي ته دوی ته ووایه که چېرته وایي تاسې فی بیوتکم په خپلو کورونو کې په مدینه منوره کې لبرز الذین کتب علیهم القتل لبرز نو راغلی به وې راښکاره شوی به وې الذین اغه خلق کتب علیهم القتل چې مقرره کړی شوی و په لوح محفوظ کې یا د الله په تقدیر کې په دوی باندې
القتل وجل په دغه معرکه کې نو دوی براغلې وي الی مضاجعهم یعنی الی مقتلهم هغه خپل مقتلګاګانو ته په کوم ځای کې چې دوی وجل کېږي بسبب من الاسباب الداعيه الى البروز د یو بل سبب د وجه نه به الله دوی زه تر واستي او دلته به وجلې وليبتلي الله ما في صدوركم ليبتلي د فعل ما فعل پر مقدر پر تعلق لري نو فعل ما فعل ووی عاطفه ده ګوره دلته دو شیان دي یو ووی عاطفه بل لام جاره نو دو شیان فقار دي یو معطوف علیه او بل متعلق نو فعل ما فعل خو متعلق شو او معطوف علیه څوک شو ليظهر القدر ويتخذ منكم شهداء ليظهر القدر چې د الله تقدیر ظاهر شي ويتخذ منكم شهداء او الله پتاسو کې شهیدان ونیسي وليبتلي الله ما في صدوركم او د دې لپاره چې الله پاک ظاهر کی هغه چې تاسو په زړونو کې دي چې هغه اخلاص دی وليمحص او د دې لپاره چې خالص دی الله پاک هغه چې تاسو په زړونو کې دی والله علیم بذات الصدور الله عالم دی بذات الصدور ذات الصدور هغه پزړه کې چې کومي خبرې تیریږي هغه ته ذات الصدور وایي ان الذين تولوا منكم هغه خلق تولوا چې وګرځیدل دوی د جنگ نه حال دا منکم چې دا ګرځیدون کې تاسو نه دي یوم التقى الجمعان فاغه ورځ کې چې مخامخ شوې دوه ډلې جمع محمد و جمع ابي سفيان یو ډله د محمد صلی الله علیه وسلم او بل ډله د ابي سفيان و دا یو د بل سره مخامخ شو انما استزلهم الشیطان بشک خو یولی دوی لره شیطان خو یولی دوی لره شیطان ببعض ما کسبوا فسبب د بعض هغه څه چې دوی کړیو من ترک المرکزي چې هغه ترک د مرکز دی دا غي کندو په خودل دي دا غي په وجه شیطان دوی لره خو یولیو ولقد عفى الله عنهم او په تحقیق سره الله پاک دوی ته عفو وکړه ان الله غفور حلیم بشک الله پاک چې دی غفور ډیر زیات بخون کې دی او حلیم دی بتاخير العذاب يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ګور منافقان بدل و یو ډله په احد کې شریک شوی و دا غوی وینا الله مخکې ذکر کړه چې لو کان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا که زموږ څه اختیار چلی دی نو موږ بدل ته نه وژلی کېدی الله دا غوی وینا ته جواب ورکړو دویمه ډله د منافقانو هغوی په دې جنگ د احد کې نه و شریکه شوي دا غوی وینا دا وه چې لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا که دا مسلمانان دا په جنگ ته نه وی تللی نو نه به شهیدان شوی وی نه به مړه شوی وی نو الله د دې منافقانو د مقولې ته جواب ورکوي په خبره پوه شو دا دویمه ډله د منافقانو وه چې جنگ کې نه وه شریکه یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تکونوا کالذین کفروا تاسو مکیږئ په شان د هغې خلکو چې هغوی کافران شوي دي لکه عبدالله ابن ابی او د دوی ملګري نو د هغوی په شان مکیږئ وقالوا لاخوانهم او ویلو دوی لاخوانهم د خپل ورونو دپاره فی المذهب والنسب د دوی ورورګلوي چې وه په مذهب کې وه نو یو منافق بل منافق ته وایي یو منافق د بل منافق هم مذهب دی او یا که مسلمانانو ته دوی دا وینا کړي وي نو بیا ورورګلوي په نسب کې وه په مذهب کې نه وه نو دوی خپلو نسبي ورونو ته وایي خپلو قومیانو ته وایي لام د تعلیل دپاره دی ښه ځکه دوی د ورونو ته مخاطب شوي نه دي ورونو سره مشافهتا خبرې نه دي کړي هغوی خو شهیدان شوي دي او دوی په مدینه منوره کې پاتې دي ژوندي دي نو دا ژوندي هغه شهیدانو سره نه غږېږي شهیدان په احد کې ښخ شو نو دلته به لام د اجلیت دپاره لام به د تعلیل دپاره وي قالو لاجل اخوانهم دوی دا وینا له وجې د ورونو نه کړې وه له وجې د خپلو ورونو نه یې کړې وه ښه ورونو ته یې نه وه کړې له وجې د خپلو ورونو نه یې کړې وه ابن حاجب سے فرمایي چې دلته لام په معنا د عن سره دی وقالوا عن اخوانهم دواړه جایز دي یا لام د تعلیل دپاره کا قالوا لاجل اخوانهم او یا قالوا عن اخوانهم په خپل حقیقت یې نه پرېږدو وجه دا ده چې د اخوان دا مخاطبین نه
بلکې اخوان په دغه وخت کې غایبین وو، غایب وو، د احد په جنگ کې یا شهیدان وو، عمل تخف شوي وو، او د دوی د دې وینا په وخت کې دلته نو موجود. نو وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض، چې کله د دوی دورونه ضربوا في الارض یعنی سافروا في الارض لتجارت، کله به چې د دوی ورونو سفر وکړو په ځمکه کې د تجارت دپاره. اذا ضربوا في الارض ضرب ایقاع الشیء علی الشیء، یو شی په بل شی باندې وهل دې ته ضرب وایي، لکه زه چې یو لاس په بل لاس باندې ووهم. بیا دلته مستعمل شوی دی په سیر کې، په سیر کې هم ضرب الارض بالرجل وي، په پښه باندې د ځمکې وهل وي. نو اصلي حقیقي معنا یې دا وهل، یو شی باندې د بل شي وهل، او بیا مجازن په سیر کې مستعمل شو. خو دا سیر کې اوس حقیقت عرفي دی. اذا ضربوا في الارض یعنی اذا صاروا في الارض، دا حقیقت عرفي دی چې کله هغوی مزلو کې په ځمکه کې. او کانو غزن، غزن جمع د غازین، غازن ده لکه عاف او عفا، من نوادر الجمع في المعتل، په معتل کې دا شاذه جمع ده. او کانو غزن یوی دوی غازیانو، لو کانو نو الته بیا شهیدان چې دلته یو تقدیر ورسره ولګوه، او کانو غزن فقتلوا، او یا هغوی غازیان وي او بیا په دې غزا کې شهیدان شي. نو دوی وایي لو کانو عندنا، که دوی زمونږ سره وی یعنی مقیمین عندنا ما ماتوا وما قتلوا، نه به دوی مړه شوی وی او نه به وژلی شوی وی. تر دې پورې خو پوه شوئ. د دې کې اوس لږ لفظي تحقیق درته کوم. وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض، اذا ضربوا في الارض کې د سفر د ارضی ذکر وشو. دوی به سفر دو قسمه کولو، فی البر و فی البحر. دلته د بری سفر ذکر دی، د وچې د سفر ذکر دی. د بحری سفر ذکر الله ونه کړو، دوی خو به سفرونه سمندري سفر هم کولو. دلته الله اکتفا په ذکر د ارضی د دې وجه نه کړې ده چې اکثر سفرونه د دوی په بر کې وو، اکثر په بر کې وو، سمندري سفرونه کم کم وو. له دې وجه نه د سمندري سفرونو ذکر الله پاک نه دی کړی. دویم جواب ورته وکړه چې دلته د ارض نه ما یشمل البر والبحر مراد دی، چې کله دوی سفر وکړي په بر او په بحر کې، د ارضین عام سفر مراد دی، په بر کې وي او که په بحر کې وي. په بحر کې هم سفر ځمکنی سفر دی او په وچه کې هم ځمکنی سفر دی، هوایي سفر خو نه دی، هوایي سفر خو په جاز کې وي. دویمه مسله درته دا ذکر کوم چې اذا ظرف د فعل مستقبل د پاره وي، اذا ضربوا، او دلته د قالو د پاره ظرف دی. قالوا لاخوانهم اذا ضربوا، اذا د چا د پاره مفعول فيه دی؟ دا بس د قالو د پاره، د ورست مخکینی قالو د پاره مفعول فيه دی. او اذا ظرف او مفعول فيه دا د پاره د مستقبل وي، او قالو خو صيغه د ماضي ده، نو دلته د ماضي د پاره ظرف. تاسو ورته جواب ورکړئ چې کله کله رعایت د حکایت د حال ماضي کولی شي، نو دا حکایت د ماضي دی. نو چې حکایت د ماضي شو نو ماضي نازلولی شي په منزله د مستقبل. نو داسې به کې چې ځان به فرض کړي کأنک موجود فی ذلک الزمان، او کله به دا زمانه داسې فرض کړي لکه چې اوس موجوده ده. نو دا داسې ده لکه هذا کقولک قالوا ذلك حين يضربون، یعنی حين ضربوا. حين يضربون، حين يضربون پکار دی، لیکن ته حين ضربوا وای، یعنی حين ضربوا، حين يضربون ته وای او معنا دی حين ضربوا وي. نو مضارع دی ذکر کړی د استحضارا لصورت ضربهم في الارض. مختصر جواب اعتراض دا شو چې اذا ظرف د مستقبل د پاره یو دلته ظرف د قالو د پاره دی، نو ته ورته جواب ورکا چې په دې کې حکایت د حال ماضي دی، قالو کې حکایت د حال ماضي دی. اصل کې مطلب دا دی چې یقولون لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. یو بل اعتراض مشته خو بیا سبق لویږي، لفظي اعتراض دی. اعتراض دا دی چې قالوا قول دی، او اذا ضربوا او كانوا غزا ورته قید دی، او لو كانوا عندنا ما ماتوا دا ورته مقوله ده، او دا مقوله بعد الموت ده. او قالوا دا مقید شو په اذا ضربوا،
نو قول قبل الموت قول قبل الموت دی او مقوله بعد الموت ده مقوله څوک ده لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا صحیح دا مقوله ده او قالوا دا قالو چې د دې لپاره اذا ضربوا قید لګیدل دي اذا ضربوا او كانوا غزن ګوره د مقوله بعد الموت ده کنه او دا قول قبل الموت ده قالو دوی دا خبره کوله د کله کوله اذا ضربوا چې کله به دوی سفر کولو دا د سفر زمانه ده قبل الموت ده که بعد الموت ده قبل الموت ده قالو دوی دا وینا کوله اذا ضربوا په وخت کې د اذا ضربوا په وخت کې کوله او د اذا ضربوا زمانه چې ده قبل الموت زمانه ده او لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا د دې مقولې زمانه دا بعد الموت ده نو د مقولې زمانه بعد الموت ده او د قالو زمانه قبل الموت ده تاسو ورته جواب ورکړئ چې په اعتبار د معنا سره دا ظرف د منزله شرط دی او دا قول او مقوله ورته جزا ده نو تقدیر د عبارت دا دی چې لا تكونوا كالذين اذا ضربوا فماتوا او كانوا غزا فقتلوا قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ليجعل الله د دې لپاره چې وګرځي الله پاک ذلك دا قول حسرة افسوس في قلوبهم د دوی پزړونو کې والله يحيي بشک الله ژوند کول کوي په سفر او په غزوه کې ويميت او مړ کول کوي په حذر او په قعود کې په کور کې بناست او مړ بشي والله بما تعملون بصير بشک الله پاک تاسو د اعمال لیدون کړم ولئن قتلتم في سبيل الله او متم ولئن لم د قسم د پاره د موت ال القسم ده ان شرطیه ده او دا ورسته لمغفرة دا جواب د پاره د قسم ده جواب د شرط نه ده ګور لام موت ال القسم او ان شرطیه چې دواړه سره یوځای شي دا دواړه جواب غواړي لام موت ال القسم هم جواب غواړي ان شرطیه هم جواب غواړي او دا ورستنه جواب به د قسم د ان بنئ ځکه د ان په جواب کې تاکید نه راځي د قسم په جواب کې تاکید راځي او دلته په جواب کې تاکید راغلی لمغفرة ولئن قتلتم في سبيل الله کتاسو اوجل شي د الله په لار کې یعنی په جهاد کې او متم او یا په خپل مرګ مړ شوي او جهاد تتللې به په خپل مرګ مړ شي لمغفرة دا مبتدا ده من الله دا صفت د پاره د مبتدا ده ورحمة کی تنوین د تقلیل د پاره ده خیر دا ورته خبر ده نو دا الله مغفرت لمغفرة عظیم مغفرت قائنة من الله چې د الله د طرف نه ده ورحمة او لګ رحمتم دا تنوین د تقلیل د پاره کا معمولی رحمتم خیر دا بهتر ده مما یجمعون دا هغه څنګه چې دوی را جمع کوي من منافع الدنيا نو ډیر رحمت خلا پځه پرې دا ډیر مغفرت خلا پځه پرې دا زمخ کیسه وشم مغفرتون کې می تنکیر د تعظیم د پاره کړو مغفرت لګ مغفرت او لګ رحمت دا د مما یجمعون بهتر ده نو ډیر خو په طریقې ولا به بهتر ده مما یجمعون دا عبارت ده من منافع الدنيا دا منافع د دنیا نه ولئن متم دام لام موت ال القسم ده الله پاک فرمای ولئن متم قسم ده چې کچرته تاسو مړ شوي او قتلتم یا د الله په لار کې شهیدان شوي لا اله الله تحشرون نو خاص الله تبتا سره جمع کیږي مخکم د متم او د قتلتم ذکر وشو او په دې آیات کې د متم او قتلتم ذکر کیږي مخکی فی سبیل الله متم او قتلتم دلته مطلقاً عام مرگ او قتل ذکر شوی دی په عام مرگ باندې مړ شوی او یا په عام وجلو باندې وجل شوی د الله په لار کې نه مخکې د الله په لار کې ذکرو لا اله الله تحشرون نو خاص الله پاک ته بتاسو جمع کیږي لا اله الله تحشرون دلته اوس یو لفظي اعتراض دی چې مضارع مثبته چې کله په جواب کې واقع شي نو د لام سره مؤکد دی مضارع مثبته د لام سره چې لام پکې راغلی لا اله الله ګور لا تحشرون دا لام حقیقت کې په تحشرون ور داخل دی نو مضارع مثبته چې لام پکې راغلی وي نو پاغي کې نون تاکید ثقيله راځي او دلته نون تاکید ثقيله په تحشرون کې رانغلو نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا تقدیم د معمول چې الی الله دی د نون تاکید ثقيله نه استغنا راوسته نو دا الی الله دا تقدیم د الی الله د نون تاکید ثقيله په ځای باندې قائم دی نو خاص الله تبارک تاسو په قیامت کې را جمع کیږي
فبما رحمت په دې خو پوه شوي نو مخکې د الله په لاره کې چې مړه شي یا شهیدان شي او دلته په عام مرګ باندې مړه او یا ووژلی شي په هر صورت کې به الله پاک ته راجمع کېږي نو فإن تكن الأبدان للموت إن شاءت په هر صورت کې به مړ کېږي نو که دا بدن د مرګ دپاره پیدا وي فقتل امرئ بالسیف والله افضل نو بیا خو په توره باندې دا شهادت بهتر دی د الله په لاره کې خو مرګ دی ډېر ښه دی فبما رحمة من الله لنت لهم فبما دا ما زائد دی فبرحمة من الله فبرحمة من الله نګوره فبرحمة با حرف جر رحمة دا ورته مجرور من الله صفت دپاره د رحمة کائنة من الله جار سره د خپل مجرور نه د وروسته لن ته پورې تعلق لري او دا تقدیم د حصر دپاره دی او رحمة کې دا تنکیر د ابهام او د تقلیل دپاره دی نو الله پاک فرمای خطر کی پکې دغه شو چې دا ما درته ذکر کړو فبرحمة په سبب د رحمت کائنة من الله چې هغه د الله د طرف نه دی لنت لهم نرمی کوي ته دوی ته معنا کې یو ټکی پرېښودو یوازې په سبب د رحمت د الله دا د حصر معنا پکې راوړه صرف په سبب د رحمت د الله یا یوازې په سبب د رحمت د الله لنت لهم نرمی کوي ته دوی ته ځکه دا تقدیم د حصر دپاره دی نو د حصر معنا پکې راوړه یوازې یا صرف په سبب د رحمت د الله پاک باندې لنت لهم نرمی کوي ته دوی ته نو ما مې درته زائد کړو دویم اخفش سے فرمایي چې ما په معنا د شیئون دی فبشیء هغه شیء مبدل منه رحمت دا ترنه بدل او یا شیء موصوف رحمت دا ورته صفت دا دویم ترکیب فبشیء چې هغه رحمت من الله دی لنت لهم تدویت نرمی کوي تدویت په دې پوه شو دریم ترکیب ما استفهامیه ده په معنا د ایو شیء په معنا د ایو سره نو فبما رحمت یعنی فبأي رحمت لنت لهم او څومره رحمت باندې تدویت نرم شوی د الله د طرف نه نو ما زائده ما په معنا د شیء ما استفهامیه درې وړه ترجمه جایز لنت لهم نرمی کوي تدویت ولو كنت فظا الله پاک فرمایي کته چرتوي بدخویا غلیظ القلب سخزړه بس دغه ښه معنا ده نور د فظ او د غلیظ ډېرې معناګانې دي یوه معنا د فظا ده جافیا فی المعاشره که ته په معاشرت کې جفا کوونکی وي غلیظ القلب یعنی قاسی القلب سخزړه وي جافیا فی المعاشره جفا کوونکی وي په معاشره کې او غلیظ القلب سخزړه وي او یا فظا سخت په اقوالو کې او غلیظ القلب سخت په افعالو کې او یا فظا سخت په امور ظاهره کې او غلیظ القلب سخت په امور باطنه کې مالته اسانه معنا وکړه فظا بدخویه وي او غلیظ القلب سخزړه وي لن فضوا من حولك نخام خاطر پتر شوی بو من حولك لچاپرستانه دیبه ستا د غیر چاپیر نه تر پتر شوی فاعف عنهم نعف ورتوك فيما يتعلق بحقوقك واستغفر لهم فيما يتعلق بحقوق الله ستا د حقوق پوری چې کوم شی تعلق لري پاږي کې ورته تعف وکړه او د الله د حقوق پوری چې کوم شی تعلق لري پاږي کې ورته د الله نه بخنه وغواړه وشاورهم في الامر او د دوی سره مشوره کوه في الامر په امور د حرب کې د جنگ په امور کې یا په عام امور کې د دوی سره مشوره کوه تطیبا لانفسهم یو د دې لپاره چې دوی خوشاله شي چې پیغمبر علیه السلام زما سره مشوره وکړه دویم دا چې تعلیما لهم دا به د دوی لپاره تعلیم شي د دوی به دا طریقه شي چې دوی به بیا مشورې کوي خپل کارونه به په مشورو باندې کوي فاذا عزمت فتوکل علی الله فاذا عزمت نو کله دې چې ټینګه اراده وکړه فتوکل علی الله نو بیا په الله باندې اعتماد کوه
چې ټینګه اراده دې وکړه نو په الله اعتماد کوه. دا حضرت علی رضی الله عنه روایت ده، هغه فرمایي سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن العزم، د پیغمبر علیه السلام نه د عزم په باره کې تپوس شو. فقال مشاورة اهل الرأي ثم اتباعهم، اول د اهل الرأي سره مشوره وکړه او بیا د دوی د مشورې پیروي وکړه، نو دې ته عزم وایي. چې د اهل الرأي سره د مشوره وکړه بیا د دوی د مشورې پیروي ته عزم وایي. نو پښتو کې ما درته معنا وکړه، کله دې چې ټینګه اراده وکړه، کلکه اراده دې وکړه، فتوکل علی الله، نو په الله باندې اعتماد وکړه. په دې پوه شو؟ توکل څه ته وایي؟ الاعتماد على الغير والاكتفاء به، اعتماد په غیر او اکتفاء په غیر په افعالو کې، دا بیا د مراعات او د اسباب سره منافی نه دی، بلکې اول رعایت د اسباب وکړه او بیا اعتماد او اکتفاء په غیر باندې وکړه. اول اسباب مهیا کا او بیا خپل کارونه ورته وسپاره الله ته. ان الله يحب المتوکلین، بشک الله پاک چې محبت کوي د متوکلینو سره. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، که الله ستاسو سره امداد وکړي نو فلا غالب لكم، بیا به غالب نه. ان ينصركم یعنی ان يريد نصركم، که الله اراده د امداد وکړي، الله اراده وکړي چې ستاسو سره کومک وکړي، فلا غالب لكم، نو دلته نفي د جنس راوسته، یعنی جنس د غالب بنئ، لا لنفي الجنس دی، غالبی اسم دی. نو الله پاک فرمایي چې جنس د غالب بنئ، غالب به بیا په تاسو باندې نه بطریق نفي الجنس، یعنی لا احد یغلبکم، داسې څوک بنئ چې په تاسو غالب شي. ګوره دلته دوه قسمه الفاظ دي د قرآن بلاغت ته ګوره، لا غالب او لا احد یغلبکم، لا یغلبکم احد. که الله داسې ویلې وي چې لا یغلبکم احد، لا یغلبکم احد، نو د دې مطلب بداو چې دلته احد غیر غالب شته، لا یغلبکم احد، احد شته خو غیر غالب دی. په خبره پوه شئ؟ احد شته خو غیر غالب دی. او د لا غالبه معنا دا ده چې احد هم د سره نشته چې په تاسو غالب شي، د سره احد نشته، څوک شته دی نه. لا یغلبکم احد، احد شته خو غیر غالب دی. او لا غالبه، لا غالبه یعنی لا احد یغلبکم، هیڅ څوک نشته چې په تاسو غالب شي، احد د سره نشته، نو غلبه خو بالکل نشته. نو فلا غالب لکم کې مبالغه ډیره ده، غالب بنئ. د دې نه نفي د مساوي مفهوما ترنه مساوي مرا فهميږي، یعنی مساوي بم نه. و ان يخذلكم، ک الله اراده ده خذلانو کې، یعنی کمرسته ونه فرمایله تاسو سره. فمن ذا الذي من استفهام انکاری ده، نو څوک ده هغه ينصركم چې تاسو سره به امداد وکړي. دلته داسې ونه ویل چې فلا ناصر لكم، لکه مخکې چې ویلي چې فلا غالب لكم، تلطفا بالمؤمنین. فمن ذا الذي ينصركم، نو څوک ده هغه چې امداد وکړي تاسو سره من بعده، یعنی من بعد خذلانه، رستا د ترک د مرسته د الله نه، چې الله در سره مرسته او مدد پرې خودو، نو داخین رسته به څوک در سره امداد وکړي. نو څوک شته ده خو تاسو سره امداد نشي کولای، او مخکې د سره داسې څوک وونه چې په تاسو غالب شي. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، او خاص په الله پاک باندې د اعتماد کې مؤمنانو. وما كان لنبي ان يغل، ما كان د دې دوه معناګانې ځان سره زده کوي، ما ينبغي یا لا يجوز، نه د مناسبه او یا نه د جایزه د پیغمبر د پاره ان يغل چې دا خیانت وکړي، ځکه خیانت د نبوت سره منافی دی، نو دا د پیغمبر سره نه د مناسبه. غل په اصل کې الاخذ بخفیه، په پټه باندې د یو شی راخیستل، بیا دلته بیا مستعملیږي په سرقه من المغنم کې، د غنیمت نه چې کوم شی سړی غلا کړي دي ته غل وایي، غلول ورته وایي. دا د روماتو په باره کې نازل شوی دی. هغه کنډو کې چې کوم 50 صحابه پیغمبر علیه السلام کې نولیو، نو په هغوی کې 40 یا 38 راکوز شو، او خیال دا و چې مسلمانان غنیمتونه راټولوي، نو کېدای شي پیغمبر علیه السلام داسې اعلان وکړي چې چا کم غنیمت نیولی وي دا د هغه دی،
نو موږ به بې برخې پاتې شو. د بدر په شان به غنیمت تقسیم نه کړي بلکې چې چا نیولی وي دا مغه به وي. نو الله پاک دوی ته تسلي ورکوي چې ګوره پیغمبر ته دا نه د مناسبه ان یغل یعنی یخون فی المغنم چې دا په غنیمت کې خیانت وکړي. بعض علما فرمایي چې د بدر په غزوه کې یو سور څادرو د غنیمت نه دا ورک شو. نو بعض منافقانو یو بل ته ویلي چې دا پیغمبر علیه السلام غلا کړی دی پټ کړی دی. نو الله پاک فرمایي چې نه دا مناسبه یا نه د جایزه پیغمبر ته ان یغل لأن الخیانة تنافي النبوة ومن یغلل یعنی من یخون فی المغنم څوک چې په غنیمت کې خیانت وکړي یأتی بما غل را بشي دا پټون کې بما غل دا هغه څه سره چې د پټ کړي دي یوم القیامت د قیامت په ورځ را بشي دا پټون کې بما غل په هغه سره چې د پټ کړي دي. دا کوم شی چې پټ کړي د دې سره براشي دی به اوګو بار کړي وي. بما ما موصوله ده او غل ورته سله د عاید پکې حذف دی. د ابو هريره رضی الله عنه باندې چا اعتراض وکړو چې یو سړی سلو خان پټ کړی دی نو دا سلو خان به د اوګو څنګه راکینولې وي دی خو یو اوخنم وړکې دی. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته الزامونه فرمایل چې دا خیانت کوونکی به د احد د غره په مقدار وي او د احد غر چې دی یو لکو خانم په شا کولی شي. ثم توفى كل نفس بیا به پوره ورکولی شي هر نفس ته ما کسبت یعنی جزاء ما کسبت جزا د اعمالو د دوی وهم لا یظلمون او د دوی سره به په آخرت کې ظلم نشي کېدی. افمن اتبع رضوان الله آیا نو هغه څوک اتبع بالطاعة في ترك الغلول چې هغه پیروي کړې ده رضوان الله د الله د رضا بالطاعة في ترك الغلول یا بالجهاد في سبيله کمن باء بسخط من الله آیا دا پشان د هغه چا دی چې هغه گرفتار شو بسخط یعنی بغضب عظیم په غټ غضب باندې من الله د الله د طرفنا باء چې اخته شو بسخط یعنی غضب عظیم من الله ومأواه جهنم او زید د دوزخ ده وبئس المصير او بد زید ورتلو ده. د سخط نه مراد المعصيه بفعل الغلول ده لك د رضوان نه چې طاعت فی ترک الغلول مراد. نو د سخط نه مراد به معصیت بفعل الغلول او که د رضوان نه جهاد مراد کوي نو د سخط نه به مراد الفرار عن الجهاد لکه چې اختشي په سخط بسبب الفرار عن الجهاد. هم درجات ده هم مبتدا ده او درجات ده ورته خبر ده. الله پاک فرمای دوی مرتبه دي دا مرتبه ملزومی دي تفاوت ور سره لازم ده. دلته ذکر د ملزوم ده مراد ترنه لازم ده یعنی هم متفاوتون دوی متفاوت. ذکر د ملزوم ده چې درجات ده مراد ترنه لازم ده چې تفاوت ده. هم درجات یعنی هم متفاوتون دوی متفاوت دي دا یو معنا ده. دوی متفاوت دي د مجاهدین د الله پاک په نسبت باندې. دویمه معنا کلام په حذف د مضاف باندې وکړه. هم درجات هم ذو درجات دوی د مرتبو ولادي د الله پاک په نسبت. دریم هم درجات د مجاهدین د پوړیو سره مشابه کړي دي دا زینو سره لکه زینې چې متفاوت دي علوا و سفلا نو د مجاهدین او مسلمانانو د دوی په مابین کې داسې تفاوت دی په طریقې د استعاره باندې. والله بصیر بشک الله پاک لیدونکی دی بما یعملون په هغه څه باندې چې دوی عمل کوي. هو الذي يشاهد ويرى ولا يعزب عنه ما تحت الثرى الله داسې ذات دی چې هر څه ګوري او ما تحت الثرى د الله نه پټ نه دی. لقد من الله على المؤمنين من د دې خپل معنا د قطع بیا دلته لازمی معنا د نعمت ولي من وي د من معنا خو قطع ده لانه يقطع بها عن البليه د دې نعمتونو په وجه باندې سړی د مصیبتونو نه راپری کیږي را قطع کیږي. لقد من الله یعنی انعم وتفضل الله پاک نعمت کړی دی علی المؤمنین فمؤمنانو باندې خامخا په تحقیق سره الله نعمت کړی دی په مؤمنانو باندې علی المؤمنین اذا دا ظرف د پاره د من نه دی نعمت کله وکړو اس بعث چې کله ولې ګلو فیهم تدوی کې رسولا یو عظیم پیغمبر من انفسهم چې د دوی د جنس نه دی عربي دی
یتلو حال دا چې دا پیغمبر لولي یا من انفسهم یعنی من بنی آدم د دوی د جنس نه دی یعنی انسان دی ملائکم نه ده پیریم نه دی یتلو علیهم آیاته د تلاوت تعلق د الفاظ سره دا حال واقع شوی دی حال دا چې دا پیغمبر لولي په دوی باندې آیاتونه د الله لکه قاری صاحبان چې حافظانو ته د الله آیاتونه لولي ويزکیهم او د دوی تزکیه راولي د دوی د زړونو صفایي راولي لکه پیر صاحبان چې د خپل مریدانو د زړونو صفایي راولي ويعلمهم الكتاب او خی دوی ته کتاب لکه دا په مدرسو کې استادان طالبانو ته د الله د کتاب معناګانې ورخی د تعلیم تعلق د معناګانو سره دی والحکمت او د حکمت په دوه قسمه دی حکمت عملی او حکمت نظری حکمت نظری خو په يعلمهم الكتاب کې راغلو نو دلته به حکمت عملی ترې نه مرادي حکمت عملی دی امت ته خی یعنی د عمل په طریقه باندې دوی ته کتاب خی عملی زندگی کې دوی ته د قرآن معناګانې خی د پیغمبر علیه السلام ټول عملی زندگی دا د قرآن معنا وه نو د پیغمبر دا څلور ډیپټیانې شوي دا علی الاجتماع پیغمبر علیه السلام کولې اوس په دې امت کې دا څلور وړه تقسیم دي یتلو علیهم آیاته دا وظیفه د دارالحفاظونو والا استادانو نیولې ده دا د پیغمبر علیه السلام وارثان دي په دغه ډیپټۍ کې یتلو علیهم آیاته ماشومانو او غټانو ته د الله د کتاب د آیاتونو تلاوت کوي دا ورته کوي ويزکیهم دا وظیفه چا نیولې ده صوفیه کرامو دي تزکیه او تصوف یو شی دی احادیثو کې او په قرآن کې دې ته تزکیه او احسان وایي او زمون په عرف کې ورته تصوف وایي همدغه تزکیه او احسان دی د زړونو صفایي دا پیر صاحبانو نیولې ده د خپلو مریدانو د زړونو صفایي کوي ويعلمهم الكتاب دا د مدرسینو استادانو په مدرسو کې د قرآن د معناګانې طالبانو ته ښیي والحکمت حکمت عملی زندگی ته وایي حکمت عملی ترې نه مراد ده عملی زندگی کې د قرآن معناګانې پیغمبر علیه السلام خپل امت ته ښودلې نو اوس په دارالحفاظانو کې هم خو خراب شته که نه یزکیه کې به هم خو خراب وي خانقاګانو کې به هم داسې وي چې بزنس والا وي کاروبار والا وي لکه تاسو چې پنجاب ته لاړ شئ نو د دې په ځای چې زړه هم صفا شي زړه به هم د ګن نه ډک شي بعضې خانقاګانو کې داسې وي د زړه صفایي دا په دې راځي چې حسد ترې نه لرې کړي بخل لرې کړي عجب لرې کړي کبر لرې کړي ریا لرې کړي زړه دې صفا شي د خرابونه بعضې خانقاګانې داسې دي چې ته هغې ته ور داخل شي نو حسد به دې پیدا شي کبر به در کې پیدا شي چې اندازه یوازې یم عجب به در کې پیدا شي ریاکار به شي نو هغه د بزنس والا دي ټیک ده دا هم پکې شته خو خو خراب ورځې کې شته ويعلمهم الکتاب دا مدرسې دي نو خو خراب دوی کې شته وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين اگر چې ودوی مخکې لفي ضلال مبين گمراهی ښکارا کې اولما اصابتكم مصیبه اولما حمزه د تقریر د پاره ده الحمزه للتقریر او معطوف علیه د واو د پاره مقدر ده اصل کې داسې ده افعلتم ما فعلتم آیا تاسو وکړه هغه څه چې وکړه چې مرکز هم پرېښودو کنډه هم پرېښودو په دې خو پوه شوې افعلتم ما فعلتم یعنې د دې پرېښودل نه و پکار ولما لما ظرف دی په معنا د حینه ما بعد ته مضاف دی مستعمله فی الشرط اصابتکم نه وروسته اولما حمزه د تقریر د پاره ده ووی عاطفه د معطوف علیه ورته مقدر ده چې افعلتم ما فعلتم آیا تاسو وکړه هغه چې وکړه لما ظرف د په معنا د حين اصابتكم او په محل د نسب کې ده ناسب ورته د ورسته قلتم ده تاسو وویلي په کم وخت کې مو ویلي حين اصابتكم چې کله ورسېدو تاسو ته مصیبت چې اویا کسدر کې شهیدان نو پښتو کې معنا داسې وکړه آیا کله چې در ورسېدلو تاسو ته مصیبت قد اصبتم مثلها دا په محل د رفع کې د صفت د پاره د مصیبتون ده چې په تحقیق سره رسولې او تاسو مثلها د اغي د چنده په بدر کې تاسو اویا کسب کې وجلیو او اویا کسم پکې بنديان کړیو
قلتم نو بیا تاسو ویلي چې ان هذا یعنی من اين هذا لکومه دا غم راغی چې دا اویا کسه په مونږ کې شهیدان شو. قل هو من عند انفسکم ته ورته ووایه چې دا غم لنیز د نفسونو ستاسو نه دی بترککم المرکز چې تاسو مرکز پرېښودو نو تاسو مرکز پرېښودو د دې وجې نه په تاسو دا غم راغی او حیث اخترتم الفدا یا د دې وجې نه په تاسو دا غم راغی چې تاسو فدیه مختاره کړه. ګوره د بدر په جنګ کې دوی اویا کافران نیولي نو بیا مشوره راغله چې په دې اویو څه کوو. نو د الله حکم دا و چې که دا اویم قتل کړه نو دا ډېره ښه ده د الله رضا په دې وه او که فدیه م واخیسته نو دا هم درته جایزه ده خو په راروان جنګ کې به ستاسو اویا کسه بیا شهیدانېږي نو تاسو فدیه مختاره کړه او دا م غوره کړه چې زه اویا کسه دې په راروان جنګ کې زموږ نه شهیدان شي. ان الله على كل شيء قدير بشک الله پاک چې په هر شی باندې قادر دی. وما اصابكم ما موصوله ده مبتدا ده اصابكم دا ورته صله ده هغه چې تاسو ته ورسېدلو یوم التقى الجمعان په هغه ورځ کې چې دوه ډلې سره مخامخ شوي جمع محمد و جمع ابي سفیان فباذن الله یعنی فباراده الله دا کوم شهادتونه چې درته ورسېدو دا د الله په اراده وليعلم المؤمن دا فباذن الله خبر ده خو په خبر کې فارغ ځکه مبتدا متضمنه د معنا د شرط لري. وليعلم المؤمنين او د دې لپاره چې الله پاک ممتاز کی مؤمنانو یعنی ليميز المؤمنين وليعلم الذين نافقوا او چې جدا کی منافقانو لکه عبد الله ابن ابي او د مرګري وليعلم کدا فعل مکرر کړو للاعتناء بهذه العله دا علت ډیر مهم دا علت د منافقت د وجنه الله دوی ظاهر کړو او خوجه دادا چې ليعلم دوزل ذکر کړو ليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا دا لفظ د مؤمنانو د لفظ د منافقانو سره د یو عامل لاندې رانه وشو نو په لفظ کې د یو عامل لاندې نه راولي نو الله د منافقانو نه ډیر لري ساتي. وليعلم الذين نافقوا د دې لپاره چې را ممتاز کړه جدا کی هغه خلک چې هغوی نفاق کړی دی. وقيل لهم دا عطف دی په نافقوا وليعلم الذين نافقوا وليعلم الذين قيل لهم چې الله ممتاز کی او جدا کی هغه خلک قيل لهم چې دوی ته ویل شو تعالوا چې تاسو راشئ قاتلوا في سبيل الله دا الله په لاره کې وجنګېږئ او ادفعوا او یا یعنی او ادفعوا از بلاد خویش شاولی ولای دهلوی رحمه الله دلته تقدیر لګی او ادفعوا یا دفاع کوي از بلاد خویش د خپل خارونو نه دفاع کوي د خپل خار دفاع کوي کله الله په لاره کې نه جنگيږي نو د خپل ملک دفاع کوي. دویمه معنی دا ده قاتلوا فی سبیل الله یا د الله د پاره وجنگيږي او ادفعوا یعنی او ادفعوا العدو بتكسير السواد او یا د دشمن دفاع کوي په تکثیر السواد دله خو زمون غټه ښکارا کوي کنه که جنگيږي نه راځي واپس کیږي ما زمون دله به غټه ښکارش نو قالوا دوی ویل یا نو یا د الله په لاره کې وجنګيږي او ادفعوا از بلاد خویش د شاولی الله څخه ډیر ښه تقدیر دی او یا د خپل خارونو نه دفاع کوي که د اخرت د پاره نه جنگيږي نو د خپل ملک نه دفاع کوي. قالوا دوی ورته ویل لو نعلم قتالا لاتبعناكم لو نعلم قتالا ندوی ورته ویل چې کچرته مونږ پوهېدی په جنګ لاتبعناكم نو مونږ به ستاسو پیروي کړې وه. د دې ډېرې معناګانې دي. یوه معنی دا ده که مونږ پوهېدی چې جنګ به پیښ شي که مونږ پوهېدی په جنګ یعنی مونږ په دې پوه وی چې جنګ به پیښ شي لاتبعناكم نو مونږ به ستاسو پیروي کړې ده زمونږ به ستاسو پیروي کړې وی خو مونږ نه پوهېدو په اول کې چې جنګ به پیښ شي. مونږ ویل چې هسې دوی به د احد د میدان پورې لاړ شي او نمایش د فوج به وکړي او واپس به راشي نو که مونږ پوهېدی په جنګ چې جنګ به پیښ شي لاتبعناكم نو مونږ به ستاسو پیروي کړې وی خو زمونږ ګمان دا و چې جنګ به پیښ نه شي. دویمه معنی دا ده لو نعلم قتالا که مونږ په جنګ پوهېدی مونږ ټریننګ کړی وی لاتبعناكم نو مونږ به ستاسو پیروي کړې وی خو مونږ ټریننګ نه و کړی په جنګ نه پوهېدو نو اسی فضول زمونږ تګ فضولو. درېمه معنا دا ده
لو نعلم قتالا په دې الفاظو کې دوی منافقت کولو نو قتالا سره معنا مقدر دی کوم کوی دی چې دا جنگ زموږ سره دی نو موږ بس تاسو پیروي کړې وې په دا جنگ زموږ سره نه و ځکه موږ خو هغوی سره ورونه وو دا جنگ تاسو سره نو تاسو پوهیږئ او جنگ هم پوهیږئ موږ خو هسې هم په زړه کې کافران یو دوی به ورته ویلې نو د مکې د مشرکانو سره زړه کې یو شی یو نو لو نعلم قتالا معنا که موږ په دې پوهېدی چې دا جنگ زموږ سره دی نو موږ به ستاسو پیروي کړې وې خو دا جنگ زموږ سره نه و دا ستاسو سره جنگ و د ټولو نه ښه معنا دا ده لو نعلم قتالا که موږ پوهېدی چې دا جنگ دی لتبعناکم موږ به ستاسو پیروي کړې وې خو دا جنگ نه و دا خودکشي وه د دومره سوپر طاقت سره څوک جنګېږي لکه نن سبا چې دا بعضې خلک وایي چې دا خو جنگ نه دی دا هسې ځان وژنه ده نو که موږ پوهېدی چې دا جنگ دی موږ به ستاسو پیروي کړې وې خو دا جنگ نه دی دا خودکشي ده ځکه د جنگ دپاره د قدرت توازن شرط دی او دلته د قدرت توازن نشته نن سبا هم خلک داسې وایي د قدرت توازن نشته له دې وجې نه امریکې سره جنگ نه دی ممکن نو کمزوري طالبان دي تاسو به کوم طالبان چې هلته جنګونو ته ځئ خپله به یې ګورئ یو د راکټ مرمۍ څومره په زاریو را پیدا کېږي زړې زړې مرمۍ او زړې زړې کلاشنکوفې او امریکا هم پرې ماته کړه نو که د پاکستان فوج ورسره جنګ کړی وی نو څه حال به وي اصلحې هم ورسره شته مرمۍ هم ورسره شته توپونه او ټانګونه هم ورسره شته نو څنګه د پاکستان جنګ وایي چې د قدرت توازن شرط دی موږ د امریکې نه ویرېږو یا د سعودي فوج وایي چې موږ د امریکې نه ویرېږو یا د بل ملک ایران والا وایي موږ د امریکې نه ویرېږو طالبان نه ویرېږي اصلحه نه لري مرمۍ نه لري هېڅ نه لري هغه نه ویرېږي امریکا یې ماته کړه او ته وایي چې د قدرت توازن شرط دی نو دا د منافقانو عادت و هغوی هم دا ویلي چې د قدرت توازن شرط دی زموږ د قدرت توازن نشته د طالبانو کومو د قدرت توازن یو کروڑمه برخه طاقت هم په طالبانو کې نه و ظاهري اسبابو په لحاظ خو بیا هم امریکا ماته کړه لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان هم للكفر الله پاک فرمایي دوی کفر ته يومئذ یعنی يومئذ قالوا لو نعلم په دغه ورځ کې چې دوی دا وینا وکړه چې لو نعلم قتالا اقرب دوی اقرب دي دا چاته اقرب دي للكفر کفر ته منهم د دوینا للایمان چې مخکې ایمان ته څومره اقرب یعنی مخکې دوی اقرب ایمان ته په دغه ورځ کې دوی اقرب کفر ته دي دوی خو منافقانو په خوله مسلمانانو په زړه کې کافرانو مخکې به ځان اقرب کفر ته حسابول ایمان ته حسابولو په دې ورځ کې ځان اقرب کفر ته حساب کړو نو دوی کفر ته په دغه ورځ اقرب دي د دوی نه چې ایمان ته څومره و مخکې چې څومره ایمان ته اقرب و نو عربی کې تقدیر داسې ولګوئ هم للكفر لام په معنا د الى الكفر يومئذ یعنی يومئذ قالوا لو نعلم په دغه ورځ کې چې دوی لو نعلم ویلې اقرب دا اقرب دي کفر ته منهم د دوی نه قبل ذلك للایمان چې د دې نه مخکې ایمان ته اقرب و يقولون بافواههم بحرف جردي للكفر او للايمان دا دواړه د اقربو پورې تعلق لري هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يعني اقرب للايمان مخکې چې څومره ایمان ته اقرب په دغه ورځ دوی کفر ته اقرب دي او دا يومئذ هم د اقربو پورې تعلق لري دا منهم د اقربو پورې تعلق لري للكفر او للايمان يومئذ او منهم دا څلور وړه د اقربو پورې تعلق لري فللكفر او فللايمان باندې اعتراض راځي چې دو حرف جره چې متحدي په لفظ او په معنا کې دا یو متعلق پورې هغه تعلق نشي نیولای دلته څنګه للكفر او للايمان دا یو اقربو پورې تعلق لري دا خو دو حرف جره دي متحد دي په لفظ او په معنا کې نو دلته روح المانی ډېر ښکلی جواب کړی دی علمي جواب دی دا ځان سره زده کوي په کار بم شي دو حرف جره چې متحدي په لفظ او په معنا کې د یو عامل پورې تعلق نشي نیولای مگر درې صورت ترېنه مستثنا دي درې ځایونو کې نیولی شي اول ان يتعلق احدهما به مطلقا ثم يتعلق به الاخر بعد تقييده بالاول چې اول ور پورې تعلق په زمانه د اطلاق کې ونیسي او دویم ور پورې تعلق په زمانه د تقیید کې ونیسي دو حرف جر دي یو چې ور پورې متعلق کېدو په هغه وخت کې د عامل مطلق دویم چې ور پورې متعلق کېدو په دې وخت کې دا مقید شوی دی لکه زید فی المسجد فی المحراب
زید کائن فی المسجد فی المحراب فی المسجد هم د کائن پورې تعلق لري، فی المحراب هم د کائن پورې تعلق لري. فی المسجد چې ور پورې تعلق نیولو په هغه وخت کې کائن مطلق او چې فی المحراب ور پورې تعلق لري اوس کائن په فی المسجد مقید شوی دی. نو فی المحراب ور پورې تعلق بعد التقید ونیولو او فی المسجد چې ور پورې تعلق نیولو هغه ور پورې تعلق حین الاطلاق نیولو. نو د دوړو حرف جر په مابین کې فرق راغی کنه بالاطلاق والتقید. اری عامر په دې پوه شو. زید کائن فی المسجد فی المحراب فی المسجد چې ور پورې تعلق لري په دې وخت کې کائن مطلق دی او چې فی المحراب ور پورې تعلق نشي په دې وخت کې مقید دی په فی المسجد باندې. نو دا یو صورت د جواز صحیح شو چې یو ور پورې په زمانه د اطلاق کې تعلق نشي بل ور پورې په زمانه د تقید کې. دویم چې یو حرف جر او مجرور د بل جاری مجرور نه بدل واقع کی، نو په دې صورت کې دو حرف جر د یو متعلق پورې تعلق نیولې شي چې یو جاری مجرور د بل جاری مجرور نه بدل واقع شي. او دریم صورت دا چې متعلق صيغه د اسم تفضیل لکه دلته اقرب صيغه د اسم تفضیل د اقربو، نو دلته دو حرف جر دی متحد دی په لفظ او په معنا کې په متعلق صيغه د اسم تفضیل ده. نو یو جاری مجرور مفضل او بل جاری مجرور مفضل علیه، نو دومره تفاوت کافی دی. دا للکفر دا مفضل، کفر ته اقربیت ډیر دی او ایمان ته اقربیت کم دی. کفر ته قرب زیات دی او ایمان ته قرب کم دی. په دغه ورځ کې چې کله دوی دا جمله وایي چې لو نعلم قتالا لاتبعناکم، نو د دې جملې په ټیم کې کفر ته قرب زیات دی او ایمان ته قرب کم دی. نو یو مفضل شو بل مفضل علیه شو، نو دومره تفاوت کافی دی. هم للکفر اقرب، هم للکفر دا منافقان چې دی کفر ته یوم اذن په دغه ورځ کې چې دا جمله ویلي چې لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اقرب دا اقرب دی منهم دا امدی منافقانونا للایمان چې مخکې اقرب ایمان ته د دینه مخکې لظهور علامات الكفر، ځکه په دغه ورځ علامات د کفر ظاهر شو. یقولون بافواههم، دوی په خپل خلو باندې وای دا د مخکینی یقولون بافواههم، بافواههم الله ورسره ذکر کړو، دوی وای په خلو وینا خو اسم کیږي په خلو، نو بافواههم ورسره ولې ذکر کوي؟ دا د تاکید د پاره. لکه لا طائر یطیر بجناحیه، تلخیص کې تاسو وای لا طائر نشته د مرغه یطیر، مرغه خو یطیر، دا یطیر د تعمیم او د تاکید د پاره ذکر کیږي. نو دلته بافواههم د تاکید د یقولون د پاره ده. دوی وای په خلو باندې ما لیس فی قلوبهم، هغه وینا چې د دوی په زړونو کې نشته. والله اعلم بما یکتمون، بشک الله په خبردار دی په هغه څه باندې چې دوی پټوي. الذین، دا بدل دی د واو د یکتمون، یکتمون کې دا واو مبدل منه، الذین دا ترنه بدل دی. او یا الذین مبتدا ده او خبر ورسته را روان دی چې قل فدرؤوا عن انفسکم الموت، په حذف د عائده چې قل لهم، یا منصوب دی په تقدیر د اعظم باندې، او یا صفت دی د پاره د الذین نافقوا، او یا بدل دی د الذین نافقون. نو الذین قالوا د دین عبد الله ابن ابي بن سلول مراد دی. هغه کسان قالوا لاخوانهم چې هغه ویل خپل ورونو ته، مدا تمخکی لاخوانهم کی خبره ذکر کړه، د سوال او د جواب په شکل کې وایي. اعتراض دا وریديږي چې دوی خپل ورونو ته دا خبره نه ده کړې لاخوانهم ته، ځکه دا اخوان په دغه وخت کې غایبین او موجود نه وو. نو څنګه دوی اخوانو ته دا خبره وکړه؟ نو تاسو ته مې دوه جواب کړی. یو دا چې لام د تعلیل د پاره دی لاجل اخوانهم، دویم دا چې لام په معنا د عن سره دی، د خپل ورونو په باره کې دا خبره وکړه. قالوا لاخوانهم وقعدوا، دا حال د ضمیر د قالونا، حال دا چې دوی په مدینه منوره کې ناست دي، نو دوی د هغې ورونو غایبو په باره کې وایي چې هغوی په سنګر کې پراته دي. لو اطاعون فی ترک القتال، که هغوی زموږ اطاعت کړی وی په ترک القتال کې ما قتلو، نو هغوی به نه وی وژلی شوی کما لم نقتل، لکه موږ چې ونه وژلی شو. الله فرمایي قل فدرؤوا، ته ورته ووایه چې تاسو دفع کوئ عن انفسکم الموت، د خپلو ځانونو نه مرګ، ان کنتم صادقین، که تاسو رښتیني یئ. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، په تصور کې مراوله ګمان مکوه په هغه خلکو باندې چې وژل شو د الله په لار کې،
نو امواتن تصور د اموات په مکوا داسې مو وایي چې دوی مړه دي بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي عند ربهم یرزقون پنیز د رب باندې دوی ته رزق ورکولی شي جسد ژوندی دی که روح ژوندی دی جسد ژوندی دی قرینی ذکر کوي اوله قرینه الذین قتلوا په باره کې مړ مه وایه الذین قتلوا روح نه دی بلکې جسد دی په ډرون او په تور او په مرمۍ جسد لګېدلی دی نو د الذین قتلوا په باره کې مړ مه وایه الذین قتلوا ژوندی دی نو اوله قرینه ورته الذین قتلوا دی دویمه قرینه ورته احیاء دی احیاء جمع د حی ده په عرف کې حی روح ته نه وایي بلکې روح مع الجسد ته حی وایي دی دویمه قرینه او دریمه قرینه ورته دا ده چې یرزقون دوی ته رزق ورکولی شي حقیقي رزق جسد ته میلاویږي دام د دې لپاره قرینه ده چې دوی جسدن دوی ژوندي دي د دریمه قرینه څلورمه قرینه ورته دا ده چې لا تحسبن ګمان مه کوه د روح په باره کې څوک دا ګمان نه کوي چې دا مړ دی د روح په باره کې کافر هم دا ګمان نه کوي چینیان هم وایي چې روح نه مړ کېږي وایي د ښه سړي روح ځي په بل ښه سړي کې اچولی شي او د خراب سړي روح ځي په سپي کې اچولی شي نو هغوی هم وایي چې روح نه مړ کېږي نو دا نفي ګمان د جسد په باره کې کېږي نو ځکه الله پاک نفي د دې ګمان وکړه چې د جسد په باره کې خلک دا ګمان کوي چې یاره دی ولګېدو دا به نور مړي الله پاک فرمایي چې دا ګمان مه کوه نو دا تحسبن هم د دې لپاره قرینه ده چې دا جسد ژوندی دی نو مخکې ویلو چې لا تقولو په خوله ورته مه وایه او دلته وایي چې تصور کې ورته مړ مه وایه عبدالله ابن عباس یې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لما اصیب اخوانکم باحد چې کله ستاسو ورونه په احد کې شهیدان شو جعل الله ارواحهم دا غوی روحونه الله واچول فی اجواف طیر په ګیډو د مرغانو کې خضرن چې شنه مرغان دي ترد انهار الجنت دا په نهرونو د جنت ته ورځي وتأكل من ثمارها او دا غي میوې خوري وتأوي الى قناديل او دا به د شپې راځي هغه جالو ته من ذهب چې د سرو زرو دي معلقه فی ظل العرش چې په سورو د عرش کې راځوړندې دي فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم چې کله دي شهیدانو خیسته خوراک او خیسته سکات محسوس کړو وحسن مقیلهم او خپل خوابګۍ محسوس کړه نو قالو دوی د ځان سره ویلي چې یا لیت اخواننا کاش کې زموږ ورونه چې کوم ژوندي دي په دنیا کې هغوی خبر شوی وی ما صنع الله لنا چې الله زموږ سره څه وکړه فقال الله نو الله پاکو فرمیل انا ابلغهم عنکم زه به ستاسو خبر هغوی ته ورورسوم نو الله دا آیتونه نازل کړه نو د شرو مرغانو په ججورو کې د دوی روحونه پراته دي نو پنځپیریان وایي هغه جسم مثالي دی هغه ژوندی دی نو تاسو پرې رد وکړئ چې هغه جسم مثالي نه دی هغه څه شی دی بس سورلی ده باډی نه ده دلته تفسیر عثماني وګورئ تفسیر کابلی هم دلته د دې آیات لاندې لیکلي چې هغه باډی ده سورلی باډی نه ده هغه سورلی ده او هغه لا تقول لمن يقتلون ان معرف القرآن د ادریسی کاندهلوي صاحب وګورئ هلته لیکلي دي چې دا ورته سورلی ده باډی نه ده دا جسم مثالي نه دی جسم مثالي خو مثل ده جسم اصلي وي او هغه د مرغۍ شکل دی او دا د انسان شکل دی هغه به څنګه د دې مثل شي بل دا خو عقیده د تناسخ شوه دویم دا چې تکلیف دی جسم تیر کړی او مزې بل جسم کوي ما په احقاق الحق شپږ 50 اعتراض په جسم مثالي باندې کړي دي شپږ 50 خطرناک اعتراضات نو فرحین بما آتاهم الله من فضله څلورم جلد کې دی ګوره فرحین دا مفعول به د لپاره د فعل مقدره دی امدح فرحین صفت د فرحین بیانوم چې دا شهیدان دي او یا دا فرحین صفت د لپاره د احیا ده بل احیاء فرحین بلکې دوی ژوندي دي فرحین خوشاله دي تاسو باندې اعتراض کوم چې شهید ژوندي نو كل نفس ذائقه الموت سره به څه کوي د مرګ نه وروسته ژوند کې خبره ده مرګ څه کله ده د مرګ نه وروسته ژوند کې خبره ده قتلوا په صيغه د فعل باندې الله ذکر کړو فعل په حدث دلالت کوي نو څکل د مرګ راغلو خو بل احیاء قتل په صيغه د فعل ذکر کړو ژوند په جمله اسمیه ذکر کړو دا ژوند دائم ده او مرګ آنی ده فعل په دلالت کوي آنی شی ده اذا وجد فتلاشى مرګ وڅکل وروسته ژوند ده
که یو انسان حیوان اخري بیا په تعلق د روح د جسد سره رانغلو که حیوان یخریم دا حیوان به چرته ځي مړ کېږي که نه خاورو ته ځي د قبر نه خلاصېږي به هر تقدیر که حیوان خوړلی د حیوان په ګیډه کې د روح ورسره تعلق دی دا حیوان هم بیا مړ کېږي او ته د حیوان د ګیډې نه بیا خاورو ته ځي قبر ته ځي نو قبر کې بیا هم ته ژوندی دا د حیوان ګیډه ستا دپاره قبر دی په هر ځای کې چې وي د روح در سره تعلق دی فریحین دا حال دی د فاعل د یرزقون نه دې سربند کې د پنجپیرانو مدرسه ده او یو مولوي صاحب دی قاری حیات د کوټ منبع العلوم کې استاد دی د ما ته ویلي د په دې مدرسه کې سبق ویلی وایي پنجپیرانو په ترجمه کې ویلي چې که شهیدان په قبر کې ژوندي شي معاذ الله او یو پنجپیري ویلي که پیغمبر په قبر کې ژوندي شي نو زه به او د سماتي تعبیر وکړم خو هغه په غین او واو لام باندې تعبیر کړی چې دا چرته کوي دا او د سماتي چرته کوي چې دا په قبر کې خوراکونه کوي د پیغمبر علیه السلام او شهیدان په قبر کې خوراک کوي نو دا او د سماتي چرته کوي ما ادبي لفظ باندې تعبیر وکړو نو ګوره زه پنجپیري ته وایم چې ته کله جنت ته لاړ شي جنت کې به خوراک کوې نو د سماتي به چرته کوي او د سماتي ته به دوزخ ته ځي خو جنت کې چې کوم او د سماتي هغه ارګی دی که نه د ارګي په شکل باندې وي نو په قبر کې هم داسې دی او د سماتي ته ضرورت نشته شهید هم پکې ژوندی دی او پیغمبر هم ژوندی دی که ته چې او د سماتي چېرته کوي نو بالفرض که پنجپیری جنت ته لاړ شي دی به او د سماتي چېرته کوي جنت کې به یې کوي که نه او د سماتي ته به دوزخ ته ځي حال فریحین دا حال واقع شوی دی ګوره دوه ترکیبه مې درته وکړه یا مفعول به دپاره د فعل مقدره دی چې امدحو دی یا صفت دپاره د احیاؤن دی لیکن دا تقدیر ضعیفه دی چې صفت د احیاؤن چې خو مرفوع دی او دا خو منصوب دی نو حال واقع که د فاعل د یرزقون نه عند ربهم یرزقون حال دا چې فریحین دا به خوشحالی یې د ضمیر د احیاؤن نه حال واقع که حال دا چې دوی به خوشحالی فریحین بما آتاهم الله من فضله دوی به خوشحالی په داسې حال کې چې دوی به خوشحالی بما په هغه شي باندې آتاهم الله چې الله دوی ته ورکړي دي من فضله د خپل فضل نه کوم نعمتونه چې الله دوی ته د خپل فضل نه ورکړي دي دوی به خوشحالی دا بله قرینه ده چې شهید ژوندی دی ځکه دا خوشحالي د ژوندي سړي کار دی ویستبشرون او خوشحالیږي دوی بالذین فراتلو د هغې کسانو لم یلحقوا بهم چې لا نه دي رسېدلي دوی ته فراتلو د هغوی باندې دوی خوشحاله دي یعنی موږ ته منتظر دي دا شهیدان چې دوی به راځي او زموږ سره به په دې نعمتونو کې شریکېږي ویستبشرون او خوشحالیږي دوی بالذین فراتلو د هغې کسانو لم یلحقوا بهم چې لا نه دي رسېدلي دوی هغوی پورې من خلفهم وروسته د دوی نه دا متعلق دی د یلحقو پورې لم یلحقوا بهم نه دي ملحق شوي یعنی نه دي رسېدلي دوی تر هغوی پورې لم یلحقوا نه دي رسېدلي دا ژوندي په دنیا کې بهم تر دې شهیدانو پورې شهیدانو ته نه دي ور رسېدلي من خلفهم وروسته د دوی نه یعنی دوی به خوشحالیږي د خپلو ملګرو حال چې ورته معلوم شي چې هغوی مړه شي نو موږ سره به یو ځای وي نو یستبشرون بقدوم اخوانهم الیهم الله خوف علیهم یعنی لانهم لا خوف علیهم په دې به خوشحالیږي دا بدل دی د الذین نه یستبشرون بالذین یستبشرون بالله خوف علیهم په دې به حقیقت کې خوشحالي چې په دوی به ویره نه وي ولا هم یحزنون او نه به دوی غمژن وي په دې پوه شوې که نه چې دا نوي څوک راشي نو نه به په دوی ویری او نه به دوی غمژن وي امام سودي رحمه الله فرمایي چې یؤت الشهید بکتاب شهید ته به یو رجسټر راوړلی شي فيه ذکر من یقدم علیه من اخوانه په هغې کې به د هغه چا نومونه چې هغه به وروسته شهیدانېږي چې دا کسان به وروسته شهیدانېږي نو چې دې رجسټر کې دا نومونه وګوري نو دا شهید به خوشحاله شي لکه سړی چې خپل پلار ته خوشحالیږي چې د دوبۍ نه را روان نو دارنګې به دا شهیدان دغې مجاهدینو ته خوشحالیږي چې دا الحمدلله زموږ سره وروسته یو ځای کېږي نو یستبشرون خوشحالیږي به دوی بالذین پراتلو د هغې خلکو بقدوم الذین لم یلحقوا بهم
چې لا نه دي رسېدلي لم یلحقو چې لا نه دي رسېدلي دا ژوندي خلک بهم هغوی ملحق شوي نه دي تر دې شهیدانو پورې من خلفهم وروسته د دوی نه لم یلحقو من خلفهم یعنی وروسته د دوی نه لا تر اوسه نه دي ملحق شوي الله خوف علیهم دا بدل احتمال دی چې ویره به په دوی باندې نه ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجني یستبشرون بنعمة من الله دوی به خوشحالي د الله په نعمت و فضل او د الله په فضل دا دو خوشحالي دي وان الله لا يضيع اجر المؤمنين او په دې به خوشحالي چې الله پاک نه ضایع کوي اجر د مؤمنانو الذين استجابوا لربهم بس لك دا یو عند ربهم روح ده جسم نه ده نو جسم عند الشیطان ده وروح عند ربهم ده او جسم عند ربهم نه ده نو جسم چرته ده چې عند ربهم نه ده دا وحیات دي تاسو سره بیعت کول صحیح دي دا یعنی سوال د خدای سره